سړی عجتمند شي هغه کاسي وکړه هغه ژوند څنګه وي سخت ژوند دی یاره بس مرګ ته بهتر دی وایي زه یم چې بس بل ته ودرېږي مرګ ښه دی نه زه لاړم دفتر ته هم دننه نه پرېښودم دفتر ته یې پرېښوي نه نه یې پرېښودم دا یو څه بل ځای ته یو څه ما دومره خو راته ووایي چې دا کاغذونه چېرته یو کتل خلق رټینا د چاچ مورا کمور وتری نظر شي د چاچ نشتا کنيشتا غډېرا کډېر ارمان کوینا کور ورته خوشه که خوشه ښکاري مورچی یوا غړې د کورا بهر وینا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو اقرار احمد یم دا مهال زه بیا هغه کور کې موجود یم چې د کم کور سلګۍ او ژړا ما یو کال مخکې راغستې وه یو کال پس راغلم خو د کور دغه کړکې د کور دغه سلګۍ زما اوس هم په دغه دماغو کې تاویږي او نن چې دلته د صاحبزاده سره میلاو شولم نو هغه کړکې او هغه اوښکې او هغه یادونه یو ځل بیا هغه زخمونه راتازه شول څنګه چې موږ خبره کړې وه چې انشاءالله د محمد نواز کوم چې سوشل ورکر دی د په توسط سره وې موږ دغه مرحلې کومې چې مختلفو کورونو ته د راشن د رسولو دي ایجوکیشن خلکو له ورکول دي هیلث باندې کار کول دي خلکو له سکلز ورکول دي دغه تسلسل الحمدلله شروع دی دغه تسلسل صرف دا نه چې دغه تسلسل په کیمرا باندې شروع دی موږ هغه کیمرا هغه پروګرامونه صرف په کیمرا باندې راخلو کم چې د غربت او د غریبي اخري انتها ته رسېدلی دی چې د کومو خلکو سره بله څه لاره نشته دی هغه پروګرامونه اقرار احمد راخلي او هغه پروګرامونه کوو نن به زه ووایم که چېرې موږ سره دغه محمد نواز نه وی نو نن به اقرار احمد د کور ته نه وی راغلی که نن محمد نواز نه وی نو نن به زه دغه مات ګډ ویلچیر ته نه وی رسېدلی که نن محمد نواز نه وی نو نن به اقرار احمد دغه صاحبزاده ته نه وی رسېدلی کوم چې په دواړو پښو باندې شل نن به اقرار احمد دغه ماشوم ته دغه ماشوم پوښتنه وی نه وی کړې که هغه نه وی نو نن ویل ته هغه تور سرې تپوس نه وی شوی الحمدلله دغه تسلسل ملګرو شروع شوی دی ډېر زیات ښکلی غاټ پیکیج م الحمدلله دا صاحبزاده ته راورسولو مننه کوو یو ځل بیا او انشاءالله دغه پړاو به همدغه شاندې جاري وي دغه پړاو به انشاءالله همدغه شاندې جاري وساري وي او دغه شاندې د غریبو خلکو خدمت وي انشاءالله موږ تاسو ټول انشاءالله د څو خلکو خدمت جمرود د غونډ جمرود زه ډېره شکریا ادا کوم او الله پاک دې افتونه او بیماری د غونډ جمرود ختم کړي الله دې مختور کړي ټول جمرود د وجې زه انشاءالله چې ډېر ژوند ته مې ډېر سکون میلاوی ډېر لږ نه هغه کمې منډې تړلې او کم ما ته چې کم ضرورت و هغه د جم خلکو وکړو د جم خلک دی الله ګولې ګلزار دی په خو دې څه ترتیب دی دغه تشو متیازو د هغه دې وینم دا څه په دا کې سره تلکه وکړه بس تشو متیاز خو دا به وویل چې تکلیف سره کېږي چې اوبه نیوم هم زور راکوي دغه شی دی کوم ځای نه را پیدا کوي دغه شی دا زه دکان نه راوړم په 100 روپۍ یو دانه راکوي دننه یو په 10 راکوي یو په 100 اوی مسله پاکې برابرې بس ټاپ ته وځو څوک 100 راکوي څوک 200 راکوي هغه زموږ سودا پیوشي یام چې څوک ویني وایي څه کې یم سودا لم بس دکان کې رالم سودا راوالي دوایي راوالي چېرته وځي چېرته دی سټاپ د پلانډري کوچان پلانډري سټاپ ته وځم او بس څوک ناست وی بس همدغه شی او بس یار دوست راشي یا څوک ورته ووایي چې یاره دا سړی بس ما سره یو بل ته یو سړی عجتمند شي هغه کاسي وکړه هغه ژوند څنګه وي سخت ژوند دی یاره بس مرګ ته بهتر دی وایي زه یم چې بس بل ته ودرېږي مرګ ښه دی چې څوک معذوره کېږي دا زما سوال دی الله ته چې خدای بس بیمار ته خفه کېږي بس وایي خپل ځان پېني خو لکه چې بل بیمار ووینې ته وایي دا څنګه مانځه کې څه دوا کوي مانځه کې خدا دوا کوم چې خدای ایمان مې نصیب کړي دا بچی مې قرآن خیل او دیندار وی کې بس په دې ارمان یم چې زوی مې قرآن او سبق ووایي
پوهې که ویم چې بس الله ته رانه راضي شي انسانانو خو داسې وکړو خو ته خو راضي شي که او مانځه کې دا دوا ډېره کوم ماشي خدای زه خو ګډوډ یم مونځ مې هم ګډوډ دی هر څه مې ګډوډ دي د عجتمند سړي په معاشره کې څه عزت وي یاره نشته زیات خلک کمتر خلک په سلو کې نه زه لاړم دفتر ته هم دننه پرېښودم دفتر ته یې پرېښوي نه نه پرېښود نه یې پرېښودې؟ نه پرېښودې دا یو څه بل ځای ته یو څه ما دومره خو راته ووایي چې دا کاغذونه چېرته یو څه خو څوک وایي دلته لاړ شه څوک وایي دلته لاړ شه نو څوک بله ورځ هم د پلانري یو کس د کاغذونو نه تصویران وویستو وي دا باندې زه داخلي که څه چل وکړم محمد نواز ته وې زړه نه کومه دوا اوس یاره الله دې ایمان نصیب کړي الله دې ایمان نصیب کړي الله دې دواړه جهانه ښایسته کړي الله دې په ایمان ښایسته کړي زړه باندې مرهم راغلو او انشاءالله انشاءالله الله دې د ده په زړه مرهمونه لاره دې ولیدو سره راشنه څه ولا چې زړه مې پرې غټ قسم دی چې من بسې دا ښځه مې وایي چې دا وړه بیا سوال نه بچ وي الله مې عزت دا ځلې بیا خیر بس تمه یې نه دته مې اوس وختي سوال نه وي خیر سره بچو سوال نه وي خیر په دوه طریقو سره ملګرو انکم روان دی یو په دغه طریقې سره انکم روان دی چې دغه ملګری چی په ماتو ګډو پښو باندې دغه وړوکی بچی دغه سیکل دغه مات ګډ دی هغه سیال ته یو سټاپ دی یو روډ دی آلته یې ورسوي او هلته د یو خپل سټاپ ته یې هلته کیني او که چا 100 روپۍ ورکړي وي نو یو کور په دغه باندې ساتلی شي بل دلته ملګرو تاسو ما په شا باندې وینئ دلته که تاسو راشئ دلته دغه چرګې ساتلې شوي دي او انشاءالله ما مقصد هم دی دغه محنت دی دا محنت دی او دغه چې کوم دی حلاله مزدوري ده دلته د شاباش دغه چې کوم دغه ملګري دلته دغه چرګې ساتلې دي او دغه چې ته انډې منډې وکړي نو په هغه انډو باندې وختي ته ما تپوس وکړو چې دغه انډې باندې ته څه کوې چې کله دغه انډې کوم دوی وایي چې یاره زه دغه انډې د مونږ خرڅوو که چېرته په کور کې صابون لګېږي که چېرته په کور پر ټماټر لګېږي یا څه ته هم لګېږي نو هغه چې کوم دی مونږ دې ته رسوو الحمدلله کله ما دا نه دي ویلي چېرې د پروګرام ما کړی زه بار بار دله راشم زه بار بار دله راشم خو کله چې ضرورت شي کله چې غربت اخري انتها ته راورسېږي نو موږ راشو الحمدلله آف کیمرا هم ښه भरपूर خدمت جاری دی پرون هم موږ الحمدلله د محمد نواز به په تعاون سره د مختلفو قسمه مریضانو علاجونه کړي دي او هغه آف کیمرا شوي دي دغه تسلسل صرف دلته نه دی چې ورځې یا هفته پس یو اکټیویټي کېږي دا هره ورځ د محمد نواز به په برکت سره اکټیویټي کېږي شاته نن دغه کندر کې دغه یوه کمره جوړه شوې ده دغه هم الحمدلله موږ د غرور ته د ملګرو په تعاون سره الحمدلله دغه ماته ګوډه کمره جوړه کړې